دغه شان تاسو ته ما یو واقعه بیان کړې وه. حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه په البدایه والنهایه کې یو واقعه ذکر کړې ده. یو سړی هغه کفنکش و، هغه به دا کفنونه د مړو چې دی نو پټول، او خلقو ته معلوم و چې دی دا مړي چې بیا به کوي کفنونه وکاږي دا پلانکی دی، لیکن څه ګواهان خو پې نه وو. هغه به یې زه څه خبر یم. نو یو وخت کې هغه کفنچور هغه توبه ووښکله. نو یو عالم ترې نه تپوس وکړه، هغه د تابعینو زمانه ده، صحابه او د تابعینو هغه زمانه ده. نو هغه یو عالم ته تپوس وکړو، وایي سړیه ستا خو یو کار و، تا به هغه کار کو، هغه کار تا خو اوس بس کړی دي، اوس چې دی نو مړي هغه نه بیا به کېږي. هغه ورته ووایي چې ما توبه وښکله. نو ده وی تا ولې توبه وښکله؟ هغه وی ما د څو مړو د هغو به چې هغه کفن وښکه، ګټې به مې ترې هغه وطنونو کې لحدونه وو چې هغه به مې هغه خاوره لر کړه، او هغه دیوال هغه به مې چې دی نو دې غاړې ته که دغه به مې راوښکه کفن. وی ما ډېر هغه داسې مړي چې دی نو ولیدل چې د قبلې نه د هغو مخونه هغه به اوښتي وو. مړی چې ږدي نو قبلې ته یې مخ کوي، ولې چې ما به ولیدل نو د هغو به د قبلې د هغې نه مخونه هغه چې دی نو هغه اوښتي وو. نو دغه حالت دا چې ما ولیده نو زه یېرېدلی یم. هغه راغی کبار تابعینو کې تابعي دی، خپل استاد هغه ته یې ووایي چې جي داسې هغه سړي خبره وکړله. هغه ورته وایي چې د دې مطلب دا دی چې دا خلق سنت باندې عمل نه کوي. دا کم خلق چې په سنت باندې عمل چې دی نو نه کوي، خپل په طرز باندې ژوند چې دی نو هغه تېروي، او د سنت مطابق ژوند هغه نه تېروي. نو دا په قبر کې د قبلې نه چې دا مخ اوړي، نو دا هغه قسم چې دی نو خلق دی. نو دې وجې نه د سنت مطابق چې زندگی تېروي، نو دنیا هغې کې هم دی په امن کې، او دنیا کې هم عزتمندي، د زنکدن په وخت کې هم عزتمني، او کله چې قبر ته چې دی نو لاړ شي نو بیا هم دی عزتمني. او چې دنیا هغې کې خپل مرزا باندې چلېدل دی، نو بیا په زنکدن کې ورته هم تکلیف دی، او په قبر کې هغې کې ورته هم تکلیف دی.